الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم بالإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصل عليه جماعة नमाज मुबारक की मां हिस्सा तो कुरान तिलावत करा यो अहदीस तो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ल शानहू बखल किताब के ऊपर मैल ए मुसलमानानू तासु मुंजू न कोई द मुशरिकान बशान म जोड़ी गई चे मुशरिकान मुँह न कही और तासु न कोई बल्कि तासु पिंद वक्त मुँह बखपल पल वक्त बांध कोई और पजामा बांध कोई बिया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमेल ला सहम बिल इस्लाम लिमन ला स्वलात लहू द आगा सड़ी वो इस्लाम की हिस्सा नश्ता चिकम सड़े मुँह न कही ताजगुरी ऋणो ढेर जमंगा उस्ताद ऋणा मुसलमानान बदेलारो कुसो की वलाड़ी और मुंज टिम मुकर्रर शी मुंज फर्ज शी इंसान बांधे और तो मुंज वक्त वाउड़ी ख़त्म शी हिंदा इस परवाह उनकी जिदा मुन सुबह के परश और सुबह के मुंग बांधे और सुबह की कज़ाश इस परवाह उनकी प्लस गुनो कसान जमंग उस्ताद सुपदे महल्ला की पदेलारो कुसो की वलाड़े मुन न गई कि तबलीग वाला वर्ष नूर पोरे खान दी कि आलिम तो मसला कई नूर पोरे टोकी कई जो कुरान दौरे दो वक्त सरनश्ता द रसूलुल्लाह दा हदीस दौरे दो वक्त सरनश्ता द बांधी और शैतान मुकर्रर शवे दे ऋणो और नबी इस्लाम फरमाई ला स्वलात लिमन ला वज़ू लहू दागा चा मुन मुन न दे दागे और 10 सुनत तरीका बराबर नहीं और जान पर सुनत बांधी जोड़वल
ځان ظاهري لباس په سنتو باندې جوړول الله جل شانو سړی ته توفیق د باطینی ورکړي یو سړی ظاهري ځان په سنتو باندې جوړ کو په سنت طریقه باندې جامع په سنت طریقه باندې ګرځیدل او په سنت طریقه باندې ګیره پرې خودل یو خدا کمی ګیری چې کوم دا چانه ګیری چې راوتلې دي په دې ګیرو وګوره خدای پاک اجر نه ورکوي کمه ګیره چې د قبضې نه کمې د موټي نه کمې او هغې کې د قینچي وواله دا حرام دي څنګه چې خرول حرام دي داسې کټ کول هم حرام دي او ډېر خو پکې داسې څه ډیزاینونه جوړوي قسم ما قسم ډیزاینونه دا د یهودو یو چال دی یو طریقه ده په دې مسلمانانو کې راخوره کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بیحقی پر روایت باندې ابو هریره سے فرمایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې فساد په زمانہ کې زما یو امتی یو سنت ژوندې کی الله ولد سلو شهیدانو اجر ورکړي دی اجر تا اجر انعامی ویل کېږي انعام چې سړی ته ملاويږي ورونو یو سړی په لارې باندې روان دی او د پرتوګ د ګیټو نه بره دی دا د خپل پرتوګ د ګیټو نه بره ساتي هر وخت دا عبادت دی د سنت ژوند کړه دله خدای په دې باندې د سلو شهیدانو اجر ورکوي د لارې په ښي طرف باندې ځي د یو سنت ژوندی کړه دله بیا خدای پاک د سلو شهیدانو اجر ورکوي مسواک وال دا یو سنت ژوندي کول دی خدای پې د سلو شهیدانو اجر ورکوي لہذا هر هغه عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او انسان د عبادت په نیت باندې ژوندی کی دی انسان ته خدای پاک د سلو شهیدانو اجر ورکوي په طور انعام دی فساد په زمانہ کې رسمونه رواجونه بدعاتونه دا خلکو کې عام شوي دي اوس خلک دا نشي پرېښوی که یو سړی دا پرېږدي نو د دې سړي ژوند ګرانېږي په دې خلکو کې که یو سړی دا رواجونه پرېږدي او سنتو باندې عمل کوي د ده دپاره ژوند ګران دی نو لہذا دا دې تکلیف ته غاړه کیږي دا دې تکلیف ته غاړه کیږي او دا په سنتو باندې عمل وکړي نو دله الله جل شانه د سلو شهیدانو اجر ورکوي دا ابله ورځ چې کوم یو عالم او بزرگ ولی د خدای وفات شوی دی عزیز الرحمن ہزاروی صاحبو اللہ جل شانہ دی جنت نصیب کی دویل جو ما پنجاب کی اوزے کی تقریر کو ما خلقو تویل جو خلقو زانونا پا سنتو برابر کئی او کما کی کم کمی دو سنتو نو ما تا اوے زپا دی خوشحالی گم جزا اغا سنت پورا کما او با دی مجمع کی او کس را پات سے دو یا لگا دا جارو وال پری دو اسو دا روزگار وقت کی رازه دا کور بیان وقت بدا نکے کله چې قرآن لوستل کېږي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې قرآن لوستل کېږي نو چپ کېنئ او غوږ ته ونیسئ چې الله در باندې رحم نازل کړي
او چې غوږ ورته نه نیسي یا چپ نه کښېني نو د خدای د رحمت تمه مه کوئ. هزاروي صاحب وایي مجمع کې یو سړی را پاڅېده وایي چې د یو سنت کمی در پکې دی اجازت شته چې زه ووایم؟ او بالکل زه خدا وایم دې دپاره چې ما ته پته ولګي. وایي په سترګو کې دې رانجه نه دي اچولې او بالکل وایي مسلسل دا څو شپې زما په سفر کې دي او رانجه رانه کور کې پاتې شوي دي. آینده دپاره به جیب کې ګرځوم دا هم دې ښه وکړو چې راته دې یاده کړه. نورونو علما چې دا کومو بزرګیو ته رسېدلي دي د کومو مرتبو ته رسېدلي دي د کومو اوچتو مقاماتو ته رسېدلي دي د رسول الله علیه السلام وراثت ته رسېدلي دي دا د سنتو په ژوندي کېدو رسېدلي دي. دوی دا خپله زندگی د رسول الله د سنتو مطابق برابره کړي الله په دې باندې د عمل کولو توفیق هم ورکړي. ډېر زمونږ ناپوهه خلک دي انسان نه غلطۍ نه کېږي. یو انسان ګیره پرېږي غلطي دې وشي، یو انسان په تبلیغ کې وخت لګولی غلطي دې وشي نو دوی بیا فوري هغه عمل کولو ته نسبت وکړي. وایي ته دې ګیرې ته وګوره او ته دې کار ته وګوره. یا لکه دا کار خو د ده جسم و که ګیرې خو نه دی کړی د رسول الله سنت نه بلکې د تمام 1,40,000 انبیاء علیهم السلام دا یو واجب طریقه ده. ګیره سنت نه ده، ګیره واجب ده. خرول هم حرام دي، د قبضې نه کمې کټ کول هم حرام دي. وایي ته دې ګیرې ته وګوره او ته دې کار ته وګوره. یا لکه بدبخته دې ګیرې خو نقصان نه دی کړی، دا خو دې سړي وکړو او انسان نه غلطي کېږي چې غلطي وشي توبه وباسي الله ورته ګناه معاف کړي. دا وایي لا تبلیغي دی وګورئ تبلیغ کې وخت لګو دا غلط کار یې وکړو نو چې تبلیغ کې وخت ولګو د هغې خدای اجر ورکړه. اوس چې دا غلطي دې وشو په دې به توبه وباسي دا به ورته خدای معاف کړي. دا خو د تبلیغ نقصان نه دی. نو انسان دا غلطي وشي د هغه عمل ته نسبت کول نه دي پکار. یو سړي حج وکړو هغه نه څه نقصان وشو دا حاجي دی ګوره دې عمل ته وګوره دې کار ته وګوره. نو حج خو فرض دی د ادا کې د الله بندګي وکړه. اوس دا د الله یو بنده دی او انسان کمزوری دی د ده نه خامخا غلطي کېږي الله یې معاف کوي چې څوک توبه وباسي. نو په سنتو باندې عمل کول او په سنتو باندې ځان جوړول دا اوچته مرتبه ده. الله په د 100 شهیدانو اجر ورکوي. او بیا چې یو سړی ظاهري لباس د سنتو مطابق جوړ کړي د باطن عمل توفیق به الله جل شانو انسان ته ورکوي. جامع په سنت طریقه د علماو په طریقه، خوراک په سنت طریقه، ګرځېدل په سنت طریقه، وده کېدل په سنت طریقه. نورونو الله جل شانو دې سړي ته بیا د عمل توفیق هم په دې باندې ورکوي چې عمل کې راشي. او دا خو رسول الله علیه السلام وفرمیل چې څوک مونږ نه کوي د ده په اسلام کې حصه نشته او که مونږ کوي او دې مونږ کې اودس کې نقصاني نو لا صلاته لمن لا وضوء له هغه سړی مونږ نه دی قبول چې د هغه اودس برابر نه وي. نو معلومه دا شوه چې اودس صحیح طریقې سره جوړول، بیا د مانځه ډانچه جوړول، بیا الفاظ جوړول، بیا په مانځه باندې ودرېدل دي. او که ستاسو خیالي دا ماشومانو ته کور کې زنانه مونځ ښایي هغې هم دا طریقه کوي. ړومبی ماشوم باندې الفاظ زده کړي چې الفاظ صحیح یاد کړي، بیا ورته د اوداسه طریقه وښایي چې اودس صحیح یاد کړي،
نو بیا اسې کته کېدل او پورته کېدل ورته یاد کړي داسې لاسونه کېده داسې ښکته شه دا وکړه دا وکړه چې دا ډانچه یاده کړي نو بیا یې په مونځ باندې ودرې او طریقه ورته یاده کړي یو حدیث پاک کې راغلی دی فرمایي چې څوک د مانځه حفاظت وکړي الله جل شانه د هغې په پنځو طریقو سره اکرام کوي څوک د مانځه حفاظت وکړي نو په پنځو طریقو باندې الله جل شانه هغه له عزت ورکوي او د هغه اکرام او اعزاز کوي اول نمبر دا دی ورونو چې کله مونږ سړی په صحیح طریقې کوي د ده نه به د رزق تنګسۍ الله اوچته کړي د باندې به الله د رزق تنګي نه راولي اگر که دا غریب وي خو دله به الله جل شانو رزق پراخه ورکوي دویم نمبر د ده نه به الله جل شانه عذاب قبر اوچت کی قبر کی به ورته عذاب نه ملاویږي د راحت ژوند او زندگی به او دریم نمبر دا دی چې دته به د قیامت په ورځ باندې عملنامه په ښي لاس باندې میلاو شي وروڼو دا د ښي لاس عملنامه دا د جنت ټکټ دی کله چې سړی بار ملک ته ځي او دله د جاز ټکټ میلاو شي دې سړي ته اوس مانع نشته دی بغیر د جاز د راتللو نه چې جاز راشي چې دا سړی اوچت شي دغه حساب د دې سړي دپاره دا عملنامه ښي لاس کې ورکول دته صرف یو اډر پاتې دی چې ځئ تاسو جرت ته دلته نور څه مانع نشته دی او څلورم دا چې د سویرات د پل باندې به د ده پورې وتل د بجلۍ د پلق په شان وشي لکه اوس مردان نه بجلی بنده ده او مردان کې بجلۍ له ټک ورکړه بټنې وواله نو په سیکنډ کې دلته رسېدلي وي یا اسمان کې برېښنا په یو سیکنډ کې د اسمان د یو سر نه بل سر ته رسي د دې اسمان سرونه چاته معلوم دي چې د اسمان اوږدوالی څومره دی پلنوالی څومره دی لیکن په دې دونه لوی اسمان کې یو سیکنډ کې دا بجلی ورسي دا برېښنا ورسي دقه حساب به دا بې تکلیفه بې مشقته د سویرات په پل باندې پورې وځي او پنځم دا چې جنت ته به داخل شي خو بې حسابه به داخل شي چې کوم نقصانونه ترې شوي نو الله به ورته وایي دا دې کړي خدا مې راته معاف کړي دي او زه جنت ته داخل شه الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي خو وروڼو دا ګوره مونځ جوړول غواړي مونځ جوړول غواړي چې د یو سړي مونځ د رسول الله په طریقه باندې نه وي هغه مونځ خدای نه اخلي یو سړي صدقه د رسول الله په طریقه نه وي هغه صدقه الله نه اخلي یو سړي حج د رسول الله په طریقه نه وي هغه حج الله نه اخلي ده به د رسول الله په طریقه باندې مخکې خپله باډي جوړه کړي تیر کال باندې دلته یو وزیر راغلی و سار کې خلک مبارکۍ له ورتله ده د رارسېدو سره په همغه چربانګ باندې ګیره خرولې وه او سار چې موږ ورغلو یاره زما د په رب باندې قسم یې که ما مبارکي ورکړي ستړی مشي مې ورته وویله مالې په خیر رالی او ستړی مشي د حج مبارکي مې ته به رسول الله ته کوم سترګو باندې ودرېږي چې ته د رسول الله په صورتو باندې چاړه راکاږي یهودیانو رسول الله علیه السلام ته چېرته په میاشت کې یو ځل تکلیف نشو رسولی
او ته مسلمان په دویم او دریم ورځ باندې رسول الله په دې زړه باندې چاړه راکاږي او په 2 رکعته مونږ باندې اته واړه جنتونه غواړي اول سب کې ودرېږي د جنت ټیکهدار ته د رسول الله دشمن ته د رسول الله د سنت دشمن ته د خپل ځان د رسول الله په سنت برابر کا بیا به الله تعالی توفیق د دې سنت درکړي ته ظاهري ډانچه برابر کا الله به د عمل توفیق دل درکړي او کله چې د سنت په ځان کې راوستله ته پوه شه چې ته جنتي یې ستا ظاهري ډانچه جوړه شو د باطني توفیق به الله درکوي نو ته پوه شه چې ته د جنت والا جوړ شوې ته د جنت والا جوړ شوې او بیا فرمایي کم سړی چې په مانځه کې سستی وکړه او سستۍ والا پیژنئ اتوار په ورځ باندې موږ دلته چاندي ته ناستو ګلا خان چانده کوله دلته ورسره زه ناستم او 2 منټه د پاسه په 5 بجې باندې نور راخیږي 5 منټه کم 5 باندې به ته مونځ بندې دا مکرو وخت دی او دا خلک را روانو خپل مونځونه کوي لګې دی دا تپوس نه کوي چې نور ختلی دی که نه ختلی بوډاګان سپینګیري یا لکه چې ته په غرمه را پاڅېږي خو ستا ښځه او بچي به هم په غرمه را پاڅي که نه چې ته په غرمه پاڅېږي نو هغوی به هم پاڅي که نه چې ته مونځ نه کوې هغوی به هم نه کوي که ته مونځ کوې نو هغوی به هم مونځ کوي که ته وختي پاڅېږي هغوی به هم وختي پاڅېږي که زه ورته دا ووایم تاسو به اوس ونه منئ چې موږ په 2 بجې باندې پاڅېږو بغیر د یو کس نه نور ټول موږ په 2 بجې باندې پاڅېږو موږ ته خو څه ګرانه نه ده نه پې مړه شو نو څه زړه پې وچاودو خو عادت جوړول پکار دي د نوکرۍ والا سار څومره وختي دي هغې سره دا احساس دی چې غیر حاضر نه شمه اوس دلته که د الله په رجسټر کې غیر حاضر شوې خیر دی نور خو ته مونځ قضا نن دم قضا کې سبا هم د قضا کې بله ورځ دم قضا کې بله ورځ دم قضا کې او یو واقعه کې راځي یو سړی وایي د شیطان سره ملګری شو دا شیطان یې نه پېژانده په لارې روان دي سفر کوي د سار مونځ ټیم شو نور وخوت مونځ قضا شو ورپسې ماسپښین مونځ وخت راغی مونځ قضا شو د مازدیګر وخت راغی وخت قضا شو ماښام قضا شو ماسخوتن وخت تېر شو یو ډاګه راله په دې ډاګه کې دوی اراده کړې ده چې شپه کوو شیطان ترې وتښتېده یا لکه ټوله ورځ را سره ملګری وې په دې لارې باندې ټوله ورځ هم سفر وکړو چې اوس د خطر وخت راغی شپه راله اوس وتښتېدې زه دې ځان له پرېښوم هغه ویل ما یوه سجده الله ته نه وایي ښې او تر قیامته پورې په هغې باندې ملعون کړومه او جهنمي کړومه او تا بدبخته دا 5 مونځونه پرېښودلو زه اوس د الله د عذاب نه یریږم چې په دې شپه باندې په تا کوم عذاب راځي چې هغه سره په ما باندې را نه شي سوچ وکړئ ورونو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی وخت د مونځ قضا کي هغه مونځ قضا وکړي او د مونځ وخت قضا کړه 2 کروڑ 88 کاله د دنیا په عمر باندې به دا سړی په جهنم کې په یو مونځ باندې تېروي دا د یو مونځ سزا شو سبا له بل داسې کړه د هر سهار مونځ شرمې او د هر سهار مونځ شرمې او د هر سهار مونځ شرمې او په دې باندې 2 کروڑ 88 لکه روپۍ په جهنم کې خوري سوچ او فکر وکړه د جنت ټیکهدارانو
دا مونځ په خپل وخت باندې کوئ چې الله درته کوم وخت ښودلی دی دا خوب خو بل ټیم هم کېږي او بیا زه تاسې بوډاګانو ته دا وایم چې تاسو راپاڅئ او دا زامن اوده پرېږدئ د دې تپوس به درنه نه کېږي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته خبردار هر یو ستاسو نه شپونکی دی او د شپونکي نه به د خپلو ګډو چیلو تپوس کېږي هر یو کس د کور مشر هغه نه به د خپل کور تپوس کېږي د هر یو کس نه به د خپل کور تپوس کېږي ستا په دې کور کې دا ستا بچي مونږ نه کوي بې وخته کوي قضا یې کوي بې ټیم یې کوي تا خو در په دې باندې زړه بد نه کړه او که پیسې نه درکوي بیا کافر کې که خرچه نه درکوي نو کافر کې لیکن چې د الله قانون ماتوي او د الله د قانون نه خلاف ورزي کوي هغې هېڅ پروا هم نشته هلکان دي مړه بس وایي وختي نشي پاڅېدی وختي نشي پاڅېدی او دعوت اسلام کوي دا وختي پاڅېدل خو د مسلمان شان دی دلته به په دې علاقه کې چې هندوانو دا بوډاګان ته به هغه وخت معلومي د کانګړې او د بټګرام نه به د شپې دا هندوان راوتل او درمسال ته چې بتلو زمونږ د جمع د ټیم نه به مخکې درمسال ته داخلېدل دومره مزل به ته جومات پسې وکړې بهرحال رڼو مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ځان کې راولئ رسول الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مونځ اهتمام نه کوي او مونځ بې ټیمه کوي نو دته به په 15 قسمه باندې سزا ملاویږي 15 قسمه به ورته په دنیا کې ملاویږي 3 قسمه به ورته د ذوالقعدن په وخت کې ملاویږي او 3 قسمه به ورته په قبر کې ملاویږي او 3 قسمه چې کله د قبر نه وځي او د حشر میدان ته ځي نو هلته به ورته ملاویږي دنیا کې چې ورته کم 15 ملاویږي رونو د عمر نه به برکت اوچت شي عمر به بې برکت وي زندگی به بې برکت وي د خوشحالۍ ژوند به نه وي زندگی به بې برکت شي او دویم دا چې د نیکانو خلکو هغه کومه رڼا د ایمان چې د انسانانو په دې مخ کې وي هغه رڼا به لرې شي مخ به سپېره ښکاري بدرنګ به ښکاري بدشکله به ښکاري او دریم دا چې دا کم نیک کار کوي د هغې به ورته اجر نه میلاویږي که نیک خو پې کافر کېږي نو که کې اجر به درته نه میلاویږي څو پورې چې مونځ برابر کړی نه وي او څلورم دا چې دا کومه دعا کوي دا د دعا به بره نه خیږي الله جل شانه به د دعا ځان ته نه راپرېږدي او پنځم دا چې نیکان خلک کله مونځ وکړي یا بل نیک کار وکړي او ټولو مسلمانانو ته دعا کوي دغه دعا کې به د دې سړي حق نه وي دې کې به د حق نه وي او کوم چې دته د مرګ په وخت کې میلاویږي
هغه دا چې مرګ به له د ذلت په وخت کې راځي ذلیله به مري او دریم دا چې کله مري وږی به مري اگر که د خوراک کړی لیکن د ده نفس به وږی دا به وږی مري او دریم دا چې دا به په سخته تنده کې مري اگر که د ټولې دنیا سمندرونه وسکي خو د ده تنده به نه ماتېږي د ده په دې کولمو کې به اور بل وي او کوم چې ورته په قبر کې 3 عذابونه ملاویږي اول دا چې دا قبر به داسې راتنګ شي چې د دې یو اړخ پښتۍ بیا په دې بل اړخ پښتو کې دننه کي قبر به پرې راتنګ شي اوبه لګي پې او بیا د هغې نه د بر سر نه کوسر نه بر سر دا به پرې راغونډ شي داسې موټی به ترې جوړ کړي او دویم دا چې په دې قبر کې به ورته د تنور په شانتې اور بل شي او دا به په دې تنور باندې ورتېږي دا به په دې اور باندې کله په یو مخ اړول کېږي کله به په بل مخ باندې اړول کېږي په دې اور باندې به دا ورتېږي او څلورم دا دریم دا چې الله جل شانه به په ده باندې یو عظیمه بلا مسلط کی د هغې شکل به د لړم وي یو عظیمه بلا به وي دا به په دې سړي باندې مسلط شي ډېر زړور او بهادر به وي او د ده سترګې به د اور وي د ده نوکونه به د اوسپنې وي اوږدوالی به د دې په اندازه د 1 میاشتې وي او د ده اواز دا به په شان د اسمان دغه کړنګ وي اتندر چې اواز وکړي اسمان کې چې هغه ګړز وشي نو ټولې دنیا سره یې پیدا شي دا چې دې مړي سره خبرې کوي دغه اواز باندې به سره خبرې کوي الله دې موږ تاسو وساتي او دا به ورته وایي چې ما ته خپل رب امر کړی دی چې زه به تعالی سزا در کوم ټکونه به در کوم د سهار د مانځه باندې به دې وهمه د انور د خطو پورې چې یو ټک وله ورکړي نو اویا لاسه به په ځمکه کې دننه ذره ذره شي او بیا به راوځي او بیا به د هغې نه انسان جوړ شي او بیا به بل ټک وله ورکړي دا سزا به وله د سهار د مانځه د انور خطو پورې ورکوي او بیا د ماسپښین مونځ د ځای کېدو په وجه به وله د مازدیګره پورې دا سزا ورکوي او د مازدیګر د مونځ د ځای کېدو په وجه به د ماښامه پورې دا سزا ورکوي او د مازدیګر د مونځ ماښامه پورې او د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې او د ماسخوتن د مونځ د ځای کېدو په وجه تر سهاره پورې نو دا سزا به دته ملاویږي او کوم چې د قبر نه وځي او د قبر نه بار ورته بیا د حشر په میدان کې ملاویږي 3 سزاګانې نو اول دا چې حساب کتاب به ورسره په سختۍ سره وشي په سخته حساب به ورسره وشي انتظاري ذري حساب به ورسره وشي او چاته چې الله وویل چې دا پلانې کار ولې دا سړی تباه دی او دویم دا چې د الله جل شانه
سره به د ناراضګۍ په وخت کې دا ملاویږي نه الله به ورته سخت په قهر او په غصه وي او جنت جهنم ته به داخل کی آخر دا چې جهنم ته به دا سړی داخل شي الله دې ته موږ تاسو وساتي او په یو روایت کې دا دی چې بیان شو دا سورلس بیان شو دا یو دراوی نه هیر شوی دی چا چې د حدیث روایت کړی دی هغه نه یو الفاظ هیر شوي دي د بل حدیث الفاظ یې راغستي دي چې په یو بل روایت کې راځي چې د دې سړي په دې تندي باندې به 3 کرښې لیکلی شوي وي اوله کرښه به دا لیکلی شوي اے د الله حق ځای کوونکیا نو د حشر میدان کې به ټولو ته پته لګي چې دا هغه بدبخته سړی و چې د الله حق ځای کړی دی او درېیمه کرښه به دا لیکلی شوي چې د الله د قهر سره مخامخ شویه اے د الله قهر وهونکې سړیه او درېیمه کرښه کې به دا لیکلی شوي وي څنګه چې تا په دنیا کې د الله حق ځای کړی و دقه حساب اوس ته موږ د خپل عذاب سره مخامخ کړی نو الله جل شانو دې موږ او تاسو د دې مصیبتونو نه وساتي ورونو دا د چا دپاره دي دا د بې وخته مونځ کوونکو دپاره دي دا د هغه چا دپاره دي چې د مونځ وخت معلوم نه دی دا د مونځ یې کوونکی دی دا د مونځ هلاکوونکی دی او چې لا هغه بیخي کوي نه چړو ته ګوري نه